أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. په دې آیات کې الله رب العزت د یهودو د علماو یو بل بد خصلت او عیب ذکر کوي چې نورو خلکو ته به د نیکۍ حکم کوو لیکن په خپله به په هغې عمل نه کوو. نو الله پاک په دې آیات کې د دې قباحت مذمت فرمایي، دې ته زوره نه ورکوي چې نورو خلکو ته به تورات نصیحت او واعظ نصیحت کوو لیکن په خپله په دغه تورات باندې د الله پاک په کتاب باندې عمل نه کوو. د یهودي بعضې علماو داسې وو چې هغه په هغه خپل دوستان او رشتہ دار چې هغې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و، هغې ته خو به دا وی چې دا تاسو ډېر ښه کار کړی دی، دا نبی حق نبی دی او کم چې په تورات کې د هغې علامات صفات چې دی نو ذکر شوي دي دا هغه نبی دی او د تابعدارۍ تلقین به ورته کوو. لیکن په خپله باندې د دنیوي مصلحتونو په وجه باندې د خلکو نه د یری په وجه باندې په خپله ایمان نه راوړو. الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګوره نورو ته د نیکۍ حکم کوئ او په خپله پې عمل نه کوئ، خپل ځان هیروئ یعنی په خپله پې عمل نه کوئ. نو دا بل ته د نیکۍ حکم کول دا خو ښه کار دی، لیکن په خپله عمل نه کول دا نقصان کار دی. نو چې کوم د نقصان خبره ده په دې باندې الله تبارک وتعالی ملامته کوي. الله پاک په دې نه ملامت کوي چې تاسو خلکو ته ولې د نیکۍ حکم کوئ. د خلکو ته نیکۍ حکم کول دا خو ښه صفت دی، بلکې په دې دویمه خبره باندې ملامت کوي چې په خپله باندې عمل ولې نه کوئ. ځکه په خپله عمل نه کول دا نقصان دی، دا ګناه دی. د دې وجې نه د آیات نه دا مطلب اخیستل چې یو سړی په خپله باندې عمل نه کوي نو نورو خلکو ته دې دعوت نه ورکوي، تبلیغ دې نه کوي، نورو خلکو ته دې نصیحت نه کوي، دا مطلب نه دی، دا صحیح مطلب نه دی، دا خیال غلط دی. بلکې کم عمل چې هغه ټیک دی صحیح دی هغه خو جاری ساتل پکار دی، هغه نه دی پرېښودل پکاره. یعنی نورو ته چې دی نو هغه نصیحت کول دا خو خبره ده چې هغه کوي او په خپل عمل نه کوي، نو دا یوه خبره چې کومه ټیک کوي دا خو دی بحال ساتي، دا دی جاری ساتي، خلکو ته دی دعوت هم ورکوي، تبلیغ دی کوي. لیکن دا دویمه خبره چې کومه غلطه ده هغه دی پرېږدي، د هغې د پرېښودلو الله تبارک وتعالی ورته حکم کوي چې په خپله باندې هم عمل شروع کوي، خپل ځان مه هېروئ. دا چې کوم خپل ځان تاسو هیروئ په خپل عمل نه کوئ دا غلطي ټیک کوي. نو که څوک چې دی نو هغه د آیات نه دا مطلب اخلي چې کم سړی چې دی نو هغه په خپل عمل نه کوي نو نورو ته د نصیحت هم نه کوي، دعوت دې هم نه ورکوي، دا ټیک خیال نه دی. بلکې دا خو که هغه دا خپل عمل نه کوي دا یو ګناه شو، او چې د دې په وجه باندې هغه نورو ته نصیحت کول هم پرېږدي نو دا خو دوه ګناه او ډبل ګناه شو. یعنی خلک چې دی نو هغه گویا کې په دې کې درې قسمه شول. یو خو اعلی قسم شو چې هغه مکمل بهتر دی، په هغو کې دواړه خبرې ټیک دي، نورو ته د نیکۍ حکم هم کوي او په خپله باندې هم نیک عمل کوي. دا خو چې دی نو مکمل بهتر او مکمله درجه کامله درجه شوله. او دویم قسم چې هغه درمیانه شو چې یو خبره صحیح کوي او بله غلطه کوي، دا یو غلطی په وجه باندې هغه ګناهګار دي. چې نورو ته د نیکۍ حکم کوي دا خو ټیک کوي او په خپله باندې عمل نه کوي نو په دې وجه باندې هغه ګناهګار دي، ځکه چې په خپله عمل کول دا خو ضروري دي. او دریم قسم هغه خلک چې هغه په خپله باندې چې دی نو هغه عمل نه کوي لیکن نورو ته هم د نیکۍ حکم نه کوي، نو هغه خو مکمل په خساره کې هغه خو ډبل ګناه کې شول، دو چند ګناه کې شو. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی هغه چې دی په رمضان کې روزې نیسي او مونځ نه کوي،
نو که ده ته څوک دا ووایي چې مونځ نه کوې نو د روژې نه دې څه فایده، روژه مه نیسه، دا غلطه خبره ده. بلکې هغه ته خو داسې ویل پکار دي چې د روژه چې نیسې دا خو ښه خبره ده، دا خو جاري ساته. البته چې کوم مونځ نه کوي دا غلط ده، دا چې دی نو هغه مونځ فرض دی او د مونځ پرېښودل چې دی ډېر لویه ګناه ده. نو دا مونځ ورسره هم شروع کړه. که اوس یو سړی دی هغه چې دی نو روژه هم نیسي او مونځ هم کوي، دا خو اعلی درجه شوه، کامله درجه شوه، دا دواړه خبرې ټیک دي. او چې څوک چې دی نو هغه روژه نیسي مونځ نه کوي نو د مونځ نه کولو په وجه باندې هغه ګناهګار دی. لیکن که یو سړی هغه وایي چې مونځ نه کومه جو دا روژه ورسره هم پرېږدم، نو چې دواړه نه کوي نو دا خو ډبل ګناهګار دی، دا خو زیات ګناهګار دی. د دې وجې نه بل ته نصیحت کول چې دی دا خو به هر حال جاري ساتل پکار دي، که په خپل عمل کوي او که عمل نه کوي. خپل عمل ورسره شروع کول پکار دی، خو که خپل عمل نه کوي نو که دغه خواله نیکی پکې وي هغه خو جاري ساتل پکار دي. بیا هم په هغې عمل که په خپل عمل کې کمی وي بیا دې هم نورو ته نصیحت کوي، هغه دې جاري ساتي. مثلا یو پلار دی هغه که په یو ګناه کې مبتلا دی نو دې خو دا مطلب نه دی دا خیال چې هغه د خپل بچو ته هم نصیحت نه کوي او یا د هغه ګناه او د هغه غلطۍ نه دی هغه خپل بچي هم نه منع کوي، بلکې دا خو ډبل ګناه شو او زیات نقصان شو. نو که په خپله په هغه عمل کې کمی وي نو بچي خو دې د هغې نه منع کوي چې هغو ته نقصان ونه شي. او د ده دپاره هم چې دی نو هغه دا یو کار د غلطۍ شو او دا بل چې هغه د بچو په حق کې چې دی نو هغو ته ښه نصیحت کول دا چې دی نو د نیکۍ عمل شو. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې زه خو چې په خپل ځان کې چې دی نو هغه ما ته څه کمزوري معلومه شي، څه غلطي معلومه شي، نو بیا په خپل خلکو ته چې واز کومه بیان کومه نو په هغې کې د هغه غلطۍ نه خلک منع کومه، خلکو ته د هغې په باره کې بیا نصیحتونه کومه او دا خیال کومه چې د دې نیکۍ په وجه باندې د خلکو ته د دې نصیحت کولو په برکت باندې الله پاک په ما ته هم د عمل توفیق راکړي. دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي اتأمرون الناس، یهودو ته په دې باندې چې دی نو زجر او زورونه ورکوي چې تاسو چې دی نو هغه آیا خلکو ته چې دی نو هغه حکم کوئ د نیکۍ، وتنسون انفسکم، او هیروئ ځانونه خپل ځان هیرول، یعنی خپل چې دی نو هغه نیکي نه کول، ځان هیرول یعنی نیکي نه کول پرېښودل. اتامرون الناس، آیا حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ کولو سره، بالبر په نیکۍ کولو سره، وتنسون انفسکم او هیروئ ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب، یعنی تاسو چې دی نو هغه کتاب لولئ پکار دا دی چې تاسو پې زیات عمل کولی، نور خلک چې دی هغه خو ستاسو نه واوري او تاسو ته چې دی نو هغه خو زیات چې دی نو هغه رڼا ده خپلې چې دی نو براه راست چې دی نو هغه په کتاب کې، په تورات کې، په قرآن کې چې دی نو هغه په خپله باندې لولئ، په حدیث کې لولئ. افلا تعقلون، نو آیا عقل نه لرئ تاسو؟ دا څومره د عقل نه خلاف خبره ده چې انسان ته د فایدې کار چې دی نو هغه ښه طریقه باندې معلوم دی، نورو خلکو ته چې دی نو هغه د فایدې هغه خبره وکړي، هغه د هغې نه فایده اخلي او په خپله باندې چې دی نو باوجود د دې نه چې هغه فایدې کار ورته معلوم دی. که مثال په طور باندې په دنیا کې یو د فایدې کار چې دی نو هغه چاته معلوم دی چې په دې تجارت کې چې دی نو دومره نفع ده، بل ته یې وښیي او په خپله چې دی نو هغه نه کوي، په خپله محرومه پاتې شي، نو دا ټول خلک به هغه ته چې دی نو هغه بې عقله وایي، د عقل نه خلاف ده. د دین فایده خو چې دی نو هغه ډیره لویه ده، نو هغه فایده د هغې نه ځان محرومه ساتل دا څومره د عقل د بې عقلۍ خبره ده.